غریبو چې زړه مدام خوږیږي په نامه امجد غفور دی چې یادیږي په ځان حق ګڼي خدمت دا کونډو رنډو په والله چې یې زړګي پرې ډېر ترسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د شمال نیوز ډاټ کام لاړخ نه غفران الله یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او په دې هیله یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت په جامه کې به. قدرمندو کتونکو نن را سره په څنګ کې موجود یو داسې شخصیت دی چې د الله تعالی په بندګانو باندې په کوششونو او د هغوی سره په مرستې کولو باندې هم ځاله یو نوم جوړ کړی دی. یقینا دغه نوم دوی په دې وجه سره جوړ کړی دی چې د هر یتیم په سر باندې لاس راښکودی دی، د هر کونډې مور او د هر بېوسه مور چې کومه بېاسره مور ده د هغوی اسره جوړ شوی او د هغوی امداد ته یې ځان رسولی دی. یقینا د دوی خدمات د ستایل را سره موجود په څنګ کې امجد غفور صاحب دی. امجد غفور صاحب چونکې حاضر سروس د پولیس افسر هم دی، د پولیسو ډیوټي چې دی نو هغه هم سرته رسوي. بیا په تیره د دغې فرض سره او د دغې خدمت سره چې دی نو دغه خدمت د عوامو خدمت او د عام غریب او د ولس خدمت چې دی نو هغه هم ځاله یو فرض ګڼي. د دوی سره نن راغلي یو، د دوی سره نن مرکه ده او خپرونه ده. د دوی هغه خدمات باندې ما لږ غونته کې تمهید وتړو. یقینا که د دوی په خدماتو باندې زه شروع وکړم نو ورځ به تېره شي او زمونږ د کیمرو چې کوم سیټ اپ دی هغه به بند شي، خو د دوی هغه خدمات باندې چې دی نو زما هغه وینا به ختمه نه. د دغې خدماتو په بنا باندې چې دی نو امجد غفور صاحب ځاله هم یو چت نوم جوړ کړی دی. نن یو خپرونه د دوی سره ده، د دوی د ژوند دغه داستان د دررسولو به لږ غونته کې هڅه کوي. د دوی سره مو میلاو سر د ټولو نه اول خو تاسو شکریا ادا کوو چې لږ ټایم مو راکو. بیا که مونږ وګورو چې نو ستاسو خو نور خدمات هم ډېر دي، ما لږ په خپل تمهید کې وموي، خو د ټولو نه اول راته دا ووایئ چې د پولیس ډیوټي د کله نه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. غفران الله صاحب ډیره مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت کې موږ له ټایم راکو زموږ څنګ ته رالی. زه تقریبا په سن 2000 کې په پولیس فورس ما جاین کړی دی او به حیثیت اسسټنټ سب انسپیکټر پولیس خپل خدمات سره انجام کوم. تقریبا 22 سال زما د نوکري وشو چې زه پولیس فورس کې نوکري کوم. صحیح. دا راته ووایئ سر که موږ وګورو نو د پولیس فورس نوکري هم داسې ده چې ټایم ناټایم اکثریت داسې راځي چې نه یې پکې. بیا په تیره ستاسو دغه کوشش هم دی چې د هر غریب ته ځان ورسوي، هر کونډې مور ته ځان ورسوي، هر بېکوره ته ځان ورسوي. څنګه منیج کوئ او دغه سوچ مو څنګه رالو؟ غفران الله صاحب دا تا چې کوم تپوس وکړو دا ډېر خلک کوي، دا زما او زما د رب ترمنځ یوه خبره ده. په هغې باندې زه او زما رب پوه دي چې څنګه زه راووتم. ولې که تاسو کتلي نو د پولیس ډېر سخته ډیوټي ده، ډېره مشکله ډیوټي ده. سړی دومره ستړی شي چې کله ډېرې ډیوټۍ نه نه دی کټ ته رسېدلی بیا فروتي. نو الله رب العالمین د دې مخلوقاتو د خدمت لپاره به څوک مقرروي، پته نه لګي چې الله رب العالمین ته زموږ څه داسې ادا خوښه شوې ده چې هغه د پاک نبي مهربان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم کوم خصوصي ټولګی چې دی لکه کونډې، یتیمانان، بېوسه، بېبسه، محتاج، بیماران خلک د هغو د خدمت تا کار زموږ نه هلي. که ته زما مجموعي صورتحال ته وګورې، زما زندګۍ ته ته دننه رالې د نږدې نه دې وکتله نو زه پخپله ډېر لنډ ټن ژوند تېروم، پخپله د کرایه په کور کې پاتې کېږم، خو په زړه کې را الله رب العالمین دا جذبه اچولې ده. که ته وګورې نو په عباداتو عملیاتو باندې جنت میلاویږي، په خدمت خلق الله تعالی میلاویږي او امید لرم چې انشاءالله الله زمونږ شو نو د هر څه زمونږ شو. صحیح. دا راته ووایئ چې که مونږ وګورو نو مونږ ستاسو دغه هڅې چې دی نو هغه ګورو هم ډېرو خلکو چې دی نو هغه ډېرو ماشومانو په سر باندې ستاسو لاس کېښودی شوی دی او د هغوی ژوند بدل شوی دی. بیا ډېرې کونډې وي چې د هغوی ژوند بدل شوی دی، ډېرو خلکو ته چې دی نو کورونه جوړ شول، داسې نور سهولیات ورسېدل. داسې که مونږ وګورو د هر مور چې دی تاسو ته دعاګانې کوي، دغه دعاګانې چې درته کېږي په دغه ټایم کې احساسات څه وي؟ که تا کتلی چې هر سړی یو ښه کار وکړي نو په سکول کې که وکړي نو استاد ولا ډاډګیره نه ورکوي، ویل ډن ورته ووایي. په محکمه کې وکړي ویل ډن ورته میلاو شي، په کور کې بچې وکړي پلار ورته وایي یاره شاباس ډېر زبردست کار دی کړی. نو دا هر سړي ته پته ده، عزت نفس د هر چاشتي او هر سړي ته دا پته ده چې دا کار زه ښه کوم دا بد کوم. په بد کار باندې انسان زړه
ته خفګان نسی چې یاره دا کار مې ښه ونه کو او چې ښه کار وکړي نو دا زړه هم خوشحاله وي او لکه دا ټول وجود یې خوشحاله وي دا ټول بدن یې خوشحاله وي ولې چې دا د الله رب العالمینو د انساني فطرت کې دا اچولي دي چې هر سړي ته دا ښه پته ده چې دا زه غلط کار کوم دا ښه کار کوم نو چې یو سړی ښه کار وکړي نو هغه به ځکه خوشحالېږي چې هغه وایي چې یاره دا ما یو نیک کار وکړ یو ښه کار مې وکړو د یو سړي سره مې مرسته وکړه د هغو په مخ باندې مې مسکا راوسته د هغو د کور کم یخه چوله چې هغه مې ګرمه کړه د هغو په کور کې خوراک شروع شو یو ماشوم یتیم د کباړ لا ټولولو نه سکول ته روان شو مدرسې ته روان شو نو په دې باندې به ته ځکه خوشحالېږي چې الله رب العالمین پې خوشحالېږي نو چې هغه غټ باچا غفور رحیم ذات پې خوشحالېږي نو د انسان احساسات په دغه ټایم کې د خوشحالۍ خامخا داسې وخت چېرته راغلی دی چې تاسو ویلي چې دلته د پولیس نوکري دا یو بوج غونته کې دی رش دی په مونږ باندې هم وایي مرغ ده داسې وخت چېرته راغلی چې دا سوچ درته راغلی چې یاره د دې خدمت ته چې دی نو لږ غونته کې ټیم کمول غواړي یا دغه خدمت له دا ټیم لږ کمول غواړي کم ورکول غواړي او خپل ډیوټۍ له ډېره ټیم ورکول غواړي یا کور له ډېره ټیم ورکول غواړي اصل کې کومه سرکاري ډیوټي چې دغه خو موږ چې څونه ټایم مقرر دی یا که تاسو کتلي زه د سرکاري ډیوټۍ دوران کې دغه له نه ورځم چې کله زما چھوټي شي یا زما د ډیوټۍ ټایم ختم شي زما د رست ټایم د آرام ټایم نو زه هغه آرام ختم کړم او چې چا را سره رابطه کړي هغه ته ځان ورورسم د هغه سره کینم د هغه د زړه راولټوم بیا وګورم چې دی له به وسو څه داسې پروګرام راغو چې د دو د کم ستونزې چې دي دا کم تکلیف دی دا کم مصیبت دی نو چې دا ختم شي الله جل جلاله دی چې هغه خوشحاله شي ولې چې په کومه دغه سره سقي دل سره یو سړی د یو سړي خدمت وکړي د هغه سره منډه وکړي د هغه په چهره باندې مسکا راولي نو الله جل جلاله په هغو د رحمتونو باران راوړي او که تاسو کتلي نو الله د خپلو مخلوقاتو د خدمت لپاره هر چاته دا کار نه پوهله کوي چې کم خلکو ادای خوښه شي یا په هغو کې مطلب دا یې خوښ شي نو د خدمت دې کار ته را مخامخ کړي زه د الله لاک لاک شکر ادا کوم چې 7 کاله وشو د خدمت خلک دا کار زه کوم او زه ډېر مطمئن یم او ډېر پرسکونه یم دا راته ووایي کار خو مو یقینا هر چاته مخامخ دی او د ستاینې وړ دی بیا هم په معاشره کې هر قسمه خلک اوسېږي چا در باندې تنقید کړی دی ستاسو په کار باندې شکر الحمدلله په دې 7 کاله کې تم د میډیا سره تعلق ساتي او دا ټول خلک زما आवाज اوري مونږ پکې داسې ځای نه دی پرېښودی چې څوک به تنقید وکړي شکر الحمدلله ولې چې مونږ ته کم پیسې راشي نو هغه اول خو مونږ په سکرین نمبر ورکړی موبایل مونږ په خپله خو بیا زمونږ سره داسې څه ډونر دي چې هغه د 7 کالو نه هم دغه پیسې که مونږ هر نمونه ویډیو کوو مونږ ته رالیږي نو مونږ لیست جوړ کړو او هغه لیست په بله ویډیو کې چې کوم مونږ ډونیشن په حواله کوو نو په هغې کې ووایو چې یاره د مټې یو ملګری سعودي عرب کې ژوند کوي دونه نو هغه ته پته ولګي چې د مټې زه یم په سعودي عرب کې زه ژوند کوم او 30,000 روپۍ ما لیږلي دي نو موږ یې آن لیست په حواله کوو هغه لیست چې سره د پیسو د کس ته په حواله کړو په سکرین موبایل نمبر یې خلک ورسره بیا رابطه کوي باقاعده تپوس ته کوي چې موږ کومې روپۍ در لیږلی تاسو ته میلاو شوي که نه زموږ هر څه چې هغه واضح وي صفای وجه دا ده چې ما ته خپله تنخوا میلاویږي شکر الحمدلله په هغې باندې زما ډېره ګزاره کېږي د الله لاک لاک شکر ادا کوم چې نوکري را کړې ده ښه عزت یې را الله کړی دی موږ د کمزورو د بېوسه د بېبسه او د محتاجه خلکو خدمت کوو الله جل جلاله له ټولو خلکو په زړونو کې اچولي هغه زموږ سره مینه کوي دا زموږ دپاره ډېره ده ډېره زیاته مننه د وخت راکولو جی قدرمندو کتونکو دا و امجد غفور صاحب چې دغه د ژوند دغه لږې کړې ولې چې دی دا ستاسو سره شریکې کړې زموږ له طرف نه ورته هم سلام دی او زه هم د خپل شیشې په توسط سره صرف دغه پیغام ورکول غواړم چې داسې خلکو ته چې دی نو سلام پکار دی خراج تحسین مستحق دي او دوی له داد ورکول پکار دي چې په معاشره کې نن هم داسې خلک چې دی هغه هم موجود دي دا پروګرام هم په دې ځای باندې راغونډوم تر د بل پروګرام پورې الله کې اجازت په لوی الله مو سپارم